السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه دی دوستانو؟ خیر برابر ان شاء الله. امید دې د الله نه چې ښه به تاسو برابر به. نن تاسو ته یو بهترینه وظیفه د برګي مرض باره کې چې دې د عربی کې مرض البرص یا مرض ابرص هم وایي، او دا هغه مرض چې دې سره د بدن ډیر زیات بدی ښکاریږي او انسان ته ډیر زیات مختلف تشویشات، مختلف تکالیف او دا شانته مختلف د زړه مرض ورته دینه لګي. زړه مرض دی په اعتبار سره نه ګڼي چې دینه مرض لګي، خو دې اعتبار سره لکه مثال په تور دې دغه ته ګوري نو انسان ډیر زیات پریشان چې زما په دې بدن باندې څه وشو. لهدا دغه لپاره بهترین طریقې عمل، ولیکن دا خبره مخکې یاد کړئ چې دا مرض جوړیږي ولی او دا ولی راځي. دا ډیره اهمه خبره ده، دا په هر چا باندې راتلی شي. دې خبرې لپاره تاسو بهترین دې خبرې ته سوچ وکړئ چې اکثر له نارینه یا زنانه چېرته ودونو کې غم خادې ته لاړ شي، بازار ته لاړ شي په دې او دا چاته په نظر باندې ښه ښکاره شي، نو لهذا د هغه نظر د بدن واخلي، د نظر شي چې کله د نظر شي نو هغه ته یو قسم بیماری خامخا لګي، نو په هغې کې که بله نه شي. اکثر له د مرض البرص د برګې مرض چې ورته موږ پښتو کې وایو دا ورته لګېدی شي. لهذا د دې نه د بچ کېدلو دپاره ډېره بهترینه طریقه تاسو یاد وساتئ او دا هر انسان ته لګېدی شي. او دا داسې مرض دی چې یو پېره چالو شي دا بیا ختمیږي نه، اخره پورې بس بیا چالو وي او بس ټول بدن بیا دغه کوي. تاسو وګورئ دې کم ټایم لاین باندې چې موږ کم تصویر ورکړی تاسو دې کې وګورئ، داسې زموږ علاقه کې شته دی، خلکو ته ډېر زیات لګېدلی. خو ټولو نه مخکې ویډیو به تر اخره پورې وګورئ او یو درخواست دی هغه ده چې زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. موږ تاسو ته بهترین ویډیوګانې جوړو انشاءالله. دې وجې نه موږ ته هم تسلي حاصلېږي. اوس راځئ تاسو به راواړوئ قرآن به کلاو کوئ او په دې کې به تاسو چې راواړوئ داسې راځئ سورې ال عمران درېیمه پاره به مونږ کلاو کو او سورې ال عمران به کلاو کو. چې کله سورې ال عمران کلاو کو نو راځئ تاسو داسې مخکې ما سره راوبړو آیات نمبر 49. دا آیات د آیات نمبر 49 دې ځای نه د شروع کې ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآية من ربكم اني قد جئتكم نه بشروع کې د دې ځای نه بشروع کې اني قد جئتكم بآية من ربكم او بیا اني بیا دغه ځای نه چې کله تا شروع کړئ نو د آیات به شروع کړئ اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله وانبئكم بما تاكلون ولا ترد ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين تر د آیات د اخره پوری. خو طریقه به داسې هر ماښام به دا وپیري وای، چې کله وپیري وای نو په هغې باندې به تیل هم ورسره دم کوي، په هغې به اوبه هم دم کوي، اوبه به وڅکئ او هغه تیل به دم کوي. کوم چې ابرص مرض البرص ورته لګېدلی برګې مرض هغه ځای په تیلو باندې غوړ کړئ نو انشاءالله الله به تاسو ته شفا درکوي. خو لیکن مخکې هم ته درې پیرې مخکې هم ته درود شریف وایي، اخره کې هم ته درود شریف وایي او اووه پیرې به دا آیات وایي. دې ځای نه به وایي اني قد جئتكم بآية من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله. یو ملګري ته دا مسله و هغوی ته په کور کې زنانه و ته ما ته دا خبره وکړه، هغه ته مې دا طریقه وښودله الحمدلله د الله په فضل سره اوس هغه بلکل ټیک ټاک شوی دی. لهذا د یو صدقه جاریه وګڼئ او ټولو ملګرو ته ورسوئ، یو خو بل خو ورسوئ او چینل ځان سره سبسکرایب کړئ انشاءالله. دا خبره به تاسو مونږ ته بیا دعاګانې کوئ، خو دا خبره تاسو مخکې شیر کړئ. بل خبره دا یاد وساتئ تاسو ما دا ویل چې د اکثر له نظر سره راځي، نو چې کله د کور نه بار وځئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سار او ماښام تاسو اخرني صورتونه وایئ، قل یا الکافرون او قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. دا درې پیرې هر یو صورت وایئ، دا به ځان چوف کوئ. دا دغه سره نه راځي د خوراکونو سره راځي، دا اکثر د نظر سره راځي چې نظر په چا باندې ولګي. لهذا تاسو دا مهرباني وکړئ، ځانونه دموئ، لهذا د دې قسم بیمارونو بیا تاسو محفوظ یئ. والسلام.